सुन्नत जवानान ته اهل سنت خلکو ته د هغه کسانو نامې کې قدم څه هغه د اهل سنت علما او محققین او مصنفین او ریسرچر وو کتابونه لیکلي دي غو د اهل سنت قاضیان او قاضی القضات او شیعه مذهب قبول کو هغه کسان یو لیست ته ما سره یعنی هزارها کسان دي دسه لیکن زه صرف اور صرف یا څو کسانو نامې ته خیم یا څو کسانو تصویرونه هم درته ښیم د هغو کتابونه هم درته وښیم څه دوی ته اندازه وشي څه دراصل حق چېرته دي او کوم طرف ته د علما راځي کوم طرف هغه پوهې کسان چې هغو ته معلوم وي څه چېرته حق دي هغو ته راځي پهله کس څه هغه نه ما زه غواړم تاسو ته بیان کړم هغه د اهل سنت د سیریا د شام قاضی القضات تیر شوی و هغه قاضی القضات و چې د هغه نامه دی شیخ محمد انطاقي شیخ محمد انطاقي تصویر تاسو وګورئ شیخ محمد انطاقي دا تاسو لیدلی شئ دا قاضی القضات و یعنی چیف جسټس و دا چیف جسټس و عثماني دور کې دا د اهل سنت په مذهب و دی مذهب شیعه د اهل بیت مذهب قبول کو ګورئ لیکلی دی علی مذهب اهل سنه مذهب سنه د اهل سنت په مذهب باندې و قاضی القضات و کانا قاضی القضات یعنی چیف جسټس و دی د شیعه مذهب قبول کو دی تاسو دا تصویر لیدلی شئ دا تصویر تاسو وګورئ څه دا کاس د اهل سنت چیف جسټس و دی شیعه مذهب قبول کو نه فقط قبول کو بلکې دی بیا خپل کتابونه هم ولیکلو شیعه مذهب په باره کې اور شیعه دفاع کې اور اهل سنت په خلاف بیا دی کتابونه ولیکلو دا څه کله بیا شیعه مذهب دی قبول کو دی بیا شیعه علما کوم لباس اچي د دغه تصویر دی ګوره دا امامه کې د تصویر تاسو ولیدلی شئ که سکرین باندې راشي سکرین باندې کدا راشي د ګوره دا هغه امامه کې اور ابا کې دغه تصویر دی دا د کتاب نامه دی لماذا اخترت مذهب الشیعه مذهب اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ولم الشیعه مذهب قبول کو یعنی کوم مذهب د اهل بیت مذهب څخه شیعه مذهب دی غم ویل قبول کو دی دخکاس جناب شیخ محمد امین انطاقی صاحب دی باقاعده د کتاب لیکل دی شیعه دفاع کې او د اهل سنت پر رد کې لماذا اخترت مذهب الشیعه د اهل سنت چیف جسټس وو چیف جسټس قاضی القضات دی شیعه مذهب قبول کو مدت کاس باندې فخر کوم نه کې یو جاهل کاس دویم کاس د تخیم دویم کاس هم شته دی څه د هغه نامه دی درته وایي احمد حسین یعقوب احمد حسین یعقوب اردنی د عالم د اردن والا دی احمد حسین ګوره تاسو لیدلی شئ احمد حسین یو غاټ محقق علامه احمد حسین یعقوب د اهل سنت عالم بو دا بیا دی مذهب تشیع قبول کو او دی کتابونه هم موجود دي لیدلی شئ د دې کتاب تاسو که وګورئ د دې کتاب دی سکرین باندې کراشي النظام السیاسی فی الاسلام نظام السیاسی فی الاسلام احمد حسین یعقوب چې د شیعه مذهب قبول کو الوجیز فی الامامه والولایه تاسو لیدلی شئ احمد حسین یعقوب دا کتاب لیکلی دی اسی طرح المواجهه مع رسول الله و آله صلی الله علیه و آله نو د رسول الله په باره کې القصه کامله دا هم دی کس لیکلی دی کربلا الثوره والمأساة دا هم احمد حسین یعقوب لیکلی دی نظریه عدالت الصحابه د اهل سنت د صحابه په رد کې عدالت صحابه نظریه پر رد کې دا کتاب لیکلی دی دا هغه کاس و چې دا کاس پهله دا سنی و اهل سنت و بیا دا شیعه شو او څوره کتابونه د دې ولیکلو د شیعه په دفاع کې د اهل سنت پر رد کې یو بل کاس هغه تاسو ته زه وښیم چې هغه نامه دی شیخ هشام الشامی دا هم د شام والا کاس دی اوس هم د دې ویډیوز اور هغه موجود دي غالبا بحرین کې اوس پاتې کېږي شیخ هشام صاحب دی هم کتاب دی الکل یسأل وعلی یجیب هر یو کا سوال کی لیکن جواب علی ابن ابی طالب پر کوي د شیعو په دفاع کې دا داسې کې دي چې علي نه تپوس وکړو څه شو باره کې د اسمانونو او د ځمکو د لارو په تپوس کې د لارو په باره کې همدا چې حسین نه د کربلا او د شهادت په باره کې تپوس وکړو امام کاظم نه د بغداد د بل په باره کې تپوس وکړو دا د دې کتابونه دي چې دغه کاس شیعه مذهب قبول کو اور کتاب د شیعه په دفاع کې ولیکي یو بل کاس فلسطین نه دی ډاکټر اسعد وحید قاسم دا نامه دی ډاکټر اسعد وحید قاسم د اهل سنتو یو غاټ عالم ریسرچر اور محقق
दी किताब लिखल दे हकीकत الشيعة الاثنا عشرية من كتب الصحاح السنة د اهل سنت صحیح کتابونه نه د اهل سنت د شیعه حقانیت دا ډاکټر اسعد وحید قاسم علامه اسد وحید قاسم دا کتاب لیکلی چې دا اهل سنت و او بیا دا شیعه شولو. همداسې د یو بل کتاب هم الخلافه والامامه مبارک موجود دی و آثارها المعاصره دا هم اسعد قاسم صاحب دا کتاب لیکلی دی. مخته که مو لاړ شوم د مصر والا یو عالم دی چې هغه نامه دی احمد راسم نفیس مصری، دا هم د اهل سنت یو عالم دی. تاسو د دې تصویر لیدای شو، د اهل سنت یو ریسرچر و محقق و. دا شیعه شو. دی کتاب لیکل الشیعه والتشیع لاهل البیت، شیعه په باره کې دا کتاب لیکلی دی. او همداسې یو بل کتاب نقد الوهابیه د وهابیت په رد کې المصریون والتشیع الممنوع، دا کتاب لیکلی دی د شیعه په دفاع کې اور د اهل سنت په رد کې دا کتابونه لیکلي. دا هغو کسانو لیکلي دي چې خود چوک دي، چې خود دا اهل سنت دي اور بیا دا شیعه شولو. یو بل کاس جوان محقق لیکن تباہ محقق دی. واقعي خبره د دې کتابونه ډېر زبردست کتابونه دي اهل سنت په رد کې. د دې د مروان خلیفات د دې نامه دی مروان خلیفات، دام غالبا د اردن دی او ډېر یو واقعي عجیبه خدای ته صلاحیت ورکړی دی. قراءه فی ادله السلفیه المجموعه الاولى النصوص الحدیثیه د دې یو کتاب دی. اکرمتنی السماء العودة المباركة إلى النعمة الإلهية د دې بل کتاب دی. قراءه فی المسار الاموي بن امیہ په باره کې د بل کتاب دی. اضاءات مهدویه امام مهدی علیه السلام په باره کې چې کوم اشکالات د اهل سنت دي د هغه جواب باندې د یو بل کتاب د هغو خلکو لیکلي دي چې پهله دا سنیانو او بیا دا شیعه شولو. زه دوه کسانو نامې نور هم درته واخلم چونکې کلیپ زیات ستر نشي. یو بل کس د دې نامه دی علامه مفتی اسام العماد، دا د اهل سنت یو غاټ عالم و اور دو کټر قسم اهل سنت و. دا شیعه شو. تاسو لیدای شو ډاکټر اسام عماد، علامه اسام عماد چې د دې بیا هم کتابونه موجود دي. تجربتي مع الامام محمد بن الحسن العسکری علیه السلام دا د دې کتاب دی. ورسره یو بل کتاب المنهج الجدید والصحیح فی الحوار مع الوهابیین، وهابیانو سره کله مناظره کې نو څرنګه مناظره به کې دی په باره کې د ډاکټر اسام عماد صاحب دا کتاب دی. همداسې رحلة من الوهابیه الى الاثنی عشریه د دې کتاب خپل کتاب لیکلی چې زه څرنګه شیعه شولم. دا کتاب د دې د اهل سنت ډاکټر اسام عماد صاحب کتاب دی. یوه بله نامه مې درته واخلم اگر چې ما سره یو پورا لیست دی، لیکن مثلا تجانی سماوي صاحب نامه درته واخلم. تجانی سماوي تاسو لیدلی شئ. شیخ تجانی سماوي د تونس عالم دی اور دا اهل سنت دی اور دی بهرحال کتابونه ډېر زیات دي. اردو کې هم د دې ترجمه شوي، مقبول هم ډېر شوی دی. اور چرته هم ګوره کہ کتاب کوم دی اردو کې ترجمه شده کتاب د دې موجود دی. شیعہ ہی اہل سنت ہیں اور دی مختلف کتابونه. پھر میں ہدایت پا گیا ثم اهتدیت په نامې باندې د دې نور هم کتابونه په اردو کې هم شته دي اور نورو زبانونو کې هم شته دي. او دا هغه کاس دی چې د دې کتابونه بعض کتابونو چاپ کېدو خارچه خود رهبر کوم د ایران کې کوم رهبر دی رهبر سید علی خامنه‌ای حفظه الله، هغه په خپلو پیسو باندې د کتابونه چاپ کړي دي او مختلف زبانونو کې هغه نشر شوي دي. دا چې کوم د تجانی سماوي صاحب د دې یو کتاب نما دی ګوره مؤتمر السقیفه، سقیفه په باره کې، سقیفه په باره کې یعنی د ابوبکر عمر کوم خلافت و د هغه په باره کې د دې کتاب دی. لندن نه دا چاپ شوی دی. الشیعه هم اهل السنه چې په اردو کې هم د دې ترجمه شته دی. همداسې ثم اهتدیت پھر میں ہدایت پا گیا دی نامې سره په اردو کې د دې کتاب موجود دی. اور د خپله کیسه ورکې ذکر کړی دی چې زه څرنګې شیعه شوم، ما مذهب د اهل بیتو قبول کو اور د اهل سنت مذهب ما پرېښودل. دا هغه کسان اگر چې ما سره لیست موجود دی لیکن کلیپ ډېر زیات نشي. دا هغه کسان دي چې دغو کسانو تحقیق د بعد، ریسرچ د بعد، سال ها سال کتب سټډي د بعد، سال ها سال د خپله زندگی د کتابونو سټډي کې تیر کړه. د هغه کسان چې دا د یوې مسئلې ګهراییو نه خبر دي، هغه کسان هغو د سنی مذهب پرېږدي اور شیعه مذهب قبلوي. لیکن یقین وکړه موږ دومره شور نه دی جوړ کړی، موږ دومره ډرامه نه دی جوړه کړې. لکه یو هغه کاس چې انتهایی انپړ وي چې پاته ورته نه پیسو په لاړو هغه په نامې باندې بیا څوره پیسې ووالي هغه باندې لکه څوره شور جوړ. هغه علما دي، دا علما موجود دي جو کہ ډېر علما زنده دي، معاصر دي. تجانی سماوي زنده دي، علامه اسام العماد زنده دي
دیو سره تاسو کنټیکټ کوئ شو، رابطه کوئ شو، تپوس ونه کوئ شو، دیو کتابونه موجود دي، دیو ویډیوز موجود دي. یوټیوب کې دیو نامې سرچ کو تاسو ته دیو ویډیوز راشي. مروان خلیفات نامه ګورئ د اهل سنت مروان ور باندې کې کنه، مروان خلیفات د دې ویډیوز موجود دي، کتابونه موجود دي. دا هغه کسان دي چې دا شته دي د کوم اهل سنت په خلاف هم دیو تحریری کار کړی دی، د شیعه په دفاع کې، مکتب تشیع، مکتب اهل بیت په دفاع کې هم جو گفتاری کار، هم جو ویڈیوز موجود تھی، مختلف کانفرنس موجود تھی. اور ایوان اما سے ډیر هم مشهور دی. دا به تاسو وخم شیخ احمد سلمان په نامه باندې. دا کس هم د توخم چې دا کس د نامه د شیخ احمد سلمان دا د تونس عالم دی، سنی و شیعه شو، بهترین مناظر د عربی په میدان کې، د عربی په زبان کې، د عربی کنټریز کې یو بهترین مناظر چې دا د شیعه طرف نه دفاع کوي اهل سنت په خلاف. هغه کس دی چې سنی و شیعه شو او یو بهترین مناظر خرغ مناظره دی اهل سنت په خلاف موجود دي اور بهترین کتابونه د دې موجود دي. بعض کتابونه مخفله ترجمه کړي دي په اردو کې اور هغه اردو کې چاپ شوی دي. تم لہذا دا وګوره د داسې کسان دي چې دغه کسانو یو زندگی تیرا کړی دی، دینی فیلډ کې یو زندگی تیرا کړی دی په کتابونو کې، قرآن او حدیث کې، او دته معلوم شوی دی چې حق چیته دی. اور اوس هم وګوره ویډیوز ماته چې پیش نه کوي ورله داسې ویډیوانې موجود دي. خود اهل سنت علما یې ټول خال ته شیعه کېږي، چوک ته پاتې کېږي نه. نو لہٰذا دا کافی دی، دا واقعي خبره دی. زه ویم چې یو صاحب مطالعه کس چې هر څه نه خبر وي اور هم شیعه نه خبر وي، هم سني نه خبر وي، سني کور کې پیدا شوي، سني ماحول کې غاټ شوی وي، سنیانو استادانو سه کتابونه یې لوي، سنیانو استادانو نه حدیث یې لوي، سنیانو استادانو نه قرآن یې لوي. غاټ کله شیعه کتابونو سره آشنا شي اور شیعه دین مذهب سره کله آشنا شي نو هغه شیعه شي. زم دا د افتخار او د فخر خبره دی، نه کې هغه خبره چې یو تازه یو سره ډرامې نه مخته بلې څه هم نه وي، څه کې 2 کروڑ روپۍ هم د عامو خلکو نه ول شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.